په رمضان المبارک کې څلور کارونه خامخا کوئ چې دا درنه بالکل پاتې نشي. دغه څلور کارونه دوه د خپل ځان دپاره او دوه د الله دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او د دغې روایت چې دی راوي د دغې حدیث حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه دی، فرمایي ډېر په وضاحت سره ډېر اوپنلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې تاسو څلور کارونه په رمضان المبارک کې خامخا کوئ، دوه د خپل ځان دپاره او دوه د الله د رضا دپاره. اولني موږ تاسو به د الله رضا لټو. د الله دپاره چې کوم دوه کارونه دي په هغې کې اولنی کار دی استغفار کول، په کثرت سره استغفار کول. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. په رمضان المبارک کې په هر حالت کې تاسو د استغفار اهتمام کوئ. دویم د لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، هر یو ذکر چې وي خو استغفار او لا اله الا الله د دې اهتمام به تاسو ډېر زیات کوئ. ورپسې دریم نمبر چې کوم کار دی هغه زمونږ او ستاسو د فایدې دپاره او زمونږ د خپل ځان دپاره چې کوم رسول الله مبارک بیان کړی هغه دی د جنت طلب کول. اللهم انی اسألک الجنه، د الله نه ډېر ډېر جنت طلب کول، د جنت دپاره سوالونه کول، دعاګانې کول. یعنی دریم کار د خپل ځان دپاره چې دی هغه جنت طلب کول دی. او څلورم کار د خپل ځان دپاره چې رسول الله مبارک بیان کړی دی چې دا د خپل ځان دپاره کوئ، د دې اهتمام کوئ، هغه دی د جهنم نه پناه غوښتل، د جهنم د اور نه پناه غوښتل. اللهم اجرنی من النار، د دغې دعا اهتمام کول. یعنی په دې رمضان کې رسول الله مبارک موږ او تاسو ته څلور کارونه منشن کوي چې دا خامخا کوئ. نو هغه څلور ما تاسو بیان کړل: لا اله الا الله، استغفار، د جنت طلب کول، د جهنم نه پناه غوښتل. نور هم ډېر عملونه په رمضان کې کول پکار دي. دا د عبادتونو د سیزن میاشت زموږ او ستاسو چې په دې کې موږ په الله باندې خپل ځان وبخو، نیکیانې حاصلې کړو، د جهنم نه پناه وغواړو، جنت چې دی د هغې طلب وکړو. نو دغه څلور کارونه چې دی د نورو کارونو، د نورو عبادتونو، د نورو عملونو سره سره د دغې څلورو کارونو اهتمام موږ او تاسو ته ډېر ضروري دی چې د دې وکړو او الله جل شانه